سلامونه یارانو، نن سهار چې پاڅېدم او تاسو وګورئ سترګې راباندې پټې وې، خو په زوره مې ومږلې او بار ووت. نو بس دې خوا چې رالم نو کمترو ته مې اوبه بدلې کړې وو. کمترې خو نشته دي، پرون مې ټولې خرڅې کړې دي، خو بس چې دوه کمترې مې پرېښې دي نو هغې ته مې جال کولاو. نو بس دا د پرونو کمتر نه انډې پاتې شوې وې، دا مې په کیمره کې راوستې. د هغې نه پس چې مې بره وکتل نو بس یو دوه بچي پاتې شوي د کمتر نه، ولې چې کمتر مې د خرڅ کړی وو هغه وایي چې ما له به کمترې پوره رالېږي. نو بس دا دوه بچي پاتې شوي دي مې راکوز کړل، ولې چې په خپله به یې مړول. دې ته مې وکتل نو دې سره مې یو بچی پروت دا جوړم د هغه د، خو ما چې دا بچی غټ کړي نو بیا به یې دله در کومه. په هغې خوند باندې بره جال له رالم او ویډیو مې ته وکړه، خو هېڅ پکې نه وه. نو بس بیا رالم تاله مې ورته کوله وکړه، ولې چې تاله خو کوله وه ځکه چې کمترې پکې نه وې. نو بس تاله مې کوله وکړه، دننه راننوتم، اوبو راګیلن مې راواړو، په دې کې مې جالی راواړولې. تاسو وګورئ یو څیز پکې هم نشته دی. نو بس په دې وجه باندې ډېر خفه ومه. وړه مې کېدو چې بیا ولې کمترې راولم، خو اول مې ویل چې ور دې له صفایي وکړم. بیا ورو رمبې مې ورپسې راواغېستو، خو هغې نه مخکې مې جالۍ ټولې رابار کړې، ولې چې ما یې تختې صفا پاکې. نو بس تختو له مې ویډیو وکړله او دې خوا مې دې دیوال له ویډیو وکړله او لاندې مې فرش له ویډیو وکړه. نو بس ډېر صفا کړې مې، خو دې ګوټه مې ورله ګند راغونډ کړی. نو بس دا مې په دې کرېټ کې واچو، ګیالۍ مې ټولې دلته کې تختو راپاسه کېښودلې. ما ویل چې جال نور هم پاک شي. نو بس بیا بار ونښتمه او بار جال مې ورته هم ښه شیشه کړ. بس ورته ونښتمه، بس جارو مې راواخیسته، د نري نري پاتې وو دا مې په زوره زوره وتوږل، ولې چې کرېټ مې ورته ډک کړو او بار رالمه دا مې وغورځو. بس بیا رالمه ما چې اوس پرې چونه کړمه ځکه چې جراثیم پرې مړه شي. کمترې خو پکې هېڅ هم نشته، ما چې کار پکې وکړم نو بس برشونه مې راواغېستلو او چونه او بالټۍ مې راواغېسته او چونه مې واچوله په اوبو کې. د هغې نه پس مې اوبه او چونه یو بل سره ښه مکس کړل، ولې چې ما چې رنګ توله وکړي. نو بس شرټ مې ورته واچو او برش مې لاس ته کړو، ما چې بسم الله کړمه پې. نو بس د لږ ساعت پس چونې نه پس چې مې ځان ته وکتل نو مې اوهو تا خو ځان لړلی دی. بس مخ مې هم څښاوه، کپړې مې هم ټولې څښاوې، لاسونه مې هم څښاوه. نو بس چې بیا مې وکتل نو چونه خو لا وچه شوې نه وه او بس ما یې راسې چې ویډیو کې راولم. نو بس دننه م رالمه کوټګۍ له مې ویډیو وکړه، وایي چې کوټګۍ مې هم چونه کړې وه، ما یې چې دې نه جراثیم مړه شي ځکه چې نوې کمترې ورته راولم، زړه خو مې صبرېږي نه. نو چې بس بیا هغه بیا ښه خوشحالې. نو بس دا دیوالونه مې پکې ټول راوستل. نو بس صحیح چونې خو نه واغېستې، ولې چې خټه وه، خو بیا هم زه ښه ګزاره یې کړې وه. نو بس بیا روان شوم د پټي په طرف، ولې چې نن وختي و او ګیا مې راوړل غوښتلو. نو چې رالم او ټایم ته مې وکتل نو 11 بجې وې. نو بس ما خو انور تېز دی، خو راشه ګیا ورې وه. نو بس شروع مې وکړه، څادر مې ورته کېښودو، لږ ساعت پس ته مې وکتل. نو بس نن مې چنچي په بل ځای کې ودرولې وه، نو هغه مې پکې راوسته او دې خوا مې وکتل. نو بس پنډونه مې وتړل او ځان مې ورته رډي کړو. بس بیا دې خوا رالم او ټیپر مې راوباسل، ولې چې ترکاري نه وه، تازه تازه سبزي خو به ورته خورې که نه. نو بس رالمه چنچې په طرف ټیپر مې پنډونو په منځ کې کېښودل، ما چې په لاره غورځېږي نه پړې خو راسره نه وه. بس چنچي مې د کور په طرف روانه کړه، ولې چې ډېر خوشحاله وم ځکه چې کار مار نه و. بس په پټي کې خو بیا به ما وهنې وخت نه تېرېده. نو بس په هغو له پکې مې ویډیو کړه. نو بس چې رالم او مې لامبل او کپړې مې ورته بدلې کړې، ځان مې ورته ښه توله کړو. نو بس چې ټایم مې وکتل د مانځه ټایم و، خو چې رالمه جومات ته نو مې اوهو دا خو 1:30 بجې وه او زما نه خو مونځ شوی، ولې چې مونځ خو په باندې و. نو بس دا